بسم الله الرحمن الرحيم رب يسر ولا تؤسر وتممه بخير يا فتاح وبك نستعين. أما الكتاب فالقرآن المنزل على الرسول المكتوب في المصاحف المنقول عنه نقلا متواترا بلا شبهة. اما الكتاب کی لاندې مناقید لیکلي چې اما د پاره د تفصیل دی، نو مخکې کتاب او سنت څه ذکر شو اجمالاً، اس تعریف کی او تفصیلی کړي. په دې یو اعتراض دی چې د کتاب تعریف ته خود سره حاجت نشته، لوی او وړوکې او دغه رنګې عالم او جاهل ټول پیژني چې دا د خدای کتاب دی. تو ته قرآن راوړه، د الله کتاب راوړه، ها خو بل څه نه راوړي. دا بس د دې جواب داسې کړی دی اصولیانو چې اصل خبره دادا چې اصولی چې استدلال کوي د حکم شرعي د کتاب الله نه، نو دا د یوې جملې او د یو آیت نه کیږي، د یوې جملې او د یو آیت نه کیږي. او په عرف کې د قرآن اطلاق په مجموعه باندې کیږي. نو دا اصولیان د کتاب تعریف کوي په دې بنیاد باندې چې څنګه دا تعریف کل کتاب له شامل لے، نو هر یو جز د اجزاء لره امسده شامل لے. تو په دې بنیاد دسو کو تعریف ہو. بیا چا دا خبره کړې دا چې امل کتابو کې دا کتاب معرف دے او فل قرآن نا تعریف حقیقی شروع دے. وی دا خبره کمزور دا، ذکر لازمی کی اخذ دا محدود پا حد کی دکا قرآن او کتاب پا مصداق کی دوار سے دی متحد دی، اخذ دا محدود پا حد کی رہا. کچھ سوک دا دی قائل دی او داوی دے قول لے داغی جواب کی چې دا اعتراض بتا الکو لے کہ دا قرآن نا دا معروف کتاب مراد ہوئے، و دا قرآن نا دلتا معروف کتاب ند مراد، بلکہ دلتا دا قرآن نا مراد مقروء یا مقرون دے. تو اما الکتاب فالمقروء، نو دی باندې بیا اعتراض دے چې ته د قرآن نه مقروء اخلی یا مقرون، نو دا معنی لغوی دا، اصطلاحی معنی خو نه دا، عرفی خو نه دا، لغوی معنی دا. او اخذ د معانیو لغویو په تعریفاتو کې دا محجور دے، دا بناخلی اصطلاحی معنی با. خنو بیا فل قرآن صد پارا ذکر دے. وی حقیقت کی دلتا د کتاب دو تعریف کری، یو تعریف لفظی او بل تعریف حقیقی. دو اما الکتاب فالقرآن دا تعریف لفظی شو، او تعریف لفظی عبارت تے دینا کہ تعریف د شیء کے پا اشہر د لفظینو سرا. نو دا کتاب اللہ اطلاق پا قرآن کی گی، او دا قرآن کریم اطلاقوں پا قرآن کی گی. خو اطلاق دا کتاب پا کتاب اللہ دا اشہر نہ دے، او اطلاق دا قرآن پا کتاب اللہ دا اشہر دے. دا تعریف لفظی شو. او تعریف حقیقی دا المنزل نشورو دے. کیا نشورو دے؟ دا المنزل. اس راشه من خبر مخ کې داسې وکړه چې اصولی د کتاب الله هغه تعریف کوي چې هغه کل او جز ته علی السویه سره شامل دی، او تعریف چې دی دا په صفاتو د شی سره کیږي.
نو کل او جز کې اوصاف مشترکہ سلور دی. یو انزال دے المنزل علی الرسول، دویم کتابت دے المکتوب فی المصاحف، او دریم نقل علی سبیل التواتر دے المنقول عنہ نقلا متواترا بلا شبہت. سوشو درے او سلورم صفت دے اعجاز دے. ټول قرآن پشان سوک جوڑولی شي پائے کنا نا، او دیو صورت پشان نا، دیو آیت پشان نا. نو چې څنګه درې صفات مشترک بین الکلی، دا سلورم صفت د اعجاز هم مشترک بین الکل والجزو دی ولې پرېښودی دی؟ داسې پکارو اما الکتاب فالقرآن المعجز المنزل على الرسول المكتوب في المصاحف المنقول عنه نقلا متواترا بلا شبهة. د اعجاز صفت ولې پرېښی دی؟ وی د اعجاز صفت ځکه پرېښی دی چې دی چې کم تعریف کوي نو د ده مقصد خدا دی چې استدلال د هر جز نه کیږي. نو غرض د اصولی استدلال دی، استنباط د حکم شرعیه د کتاب الله نه دی، او پدې کې د اعجاز صفت لره دخل نشته. د حدیث په الفاظو کې اعجاز شته نه، هغه نه استدلال کیږي. په قول د مجتهد کې دا اعجاز شته نه، هغه نه استدلال کیږي. چې کله وصف د اعجاز لا په استدلال او استنباط د حکم شرعي کې دخل نه و، نو په دې اعتبار سره صفت د اعجاز څخه پرېښودو. المنزل علی الرسول په دې سره احتراز راغی د کتب غیر سماویونا لکه حسامی او کافیه او نور الانوار، ځکه چې هغه منزل ندی. او المنزل علی الرسول کی الف لام د پاره د عهد دی، مراد تینا علی رسول نا دے. نو هغه کتابونه چې منزل دي لکه تورات، انجیل او زبور او نور صحائف، هغه زمون په پیغمبر نازل دي نه، نو په دې اعتبار سره ته علی الرسول سره هغه وته. دویم صفت ته المکتوب فی المصاحف، په دې باندې اعتراض دی چې مکتوب په مصاحفو کې الفاظ نقش دی. څه دی؟ نقش. کوم چې لیکلی دا نقش دی، او دی خو د کتاب الله تعریف کی کنه. نو د کتاب الله په باره کې خو د اصولیانو اتفاقی رائے دا ده چې وهو اسم للنظم والمعنى جميعا، نوم د پاره د لفظ او د معنا دی، نوم خو د پاره د نقش نه دی. نو لاندې بناکد جواب لیکلی المکتوب فی المصاحف المثبت فی المصاحف، شته بګي چې مثبت ته په مصاحفو کې ثابت دی، او لفظ بذات ثابت دی د نقش په وجه، او معنا ثابت ده په واسطه د لفظ سره. نو مراد د المکتوب نا المثبت فی المصاحف دے چې ثابتی په مصاحفو کې. بیا المصاحف کې الف لام کا د پاره د جنس شي، نو مراد تینا جنس مصاحف دی. نو پای کې متواتر او غیر متواتر ټول لیکلې، نو عموم راغی. نو المنقول عنه نقلا متواترا سره مشهور او احاد وته. او کده مصاحفنا مراد مصاحف معهوده شي او الف لام په دې بنیاد د پاره د عهد شي، نو بیا مصاحف د قراء سبعو تی مراد دی، او مصاحف د قراء سبعو چی دی
مصاحب د قراء سبعو پدې کې بغیر د متواتر نه بل څه نشته. نو بیا المنقول عنه نقلا متواترا بلا شبهات تاجت پاتې نشو. نو جواب دادې چې دې ذکر کړو چې بیان د نفس الامر او د واقعا کی دا د قید احترازی روشنا او کوم مصاحفو کې الف لام د جنس د پاره شنو دا بیا قید احترازی دی. المنقول عنه نقلا متواترا بلا شبهات دا بلا شبهات د څه د پاره وي؟ نو دې کې یو رائے د جساس تا او یو د جمهور دا. د جساس رائے په دې کې دا چې دا مشهور په متواتر کې داخل لې. په متواتر دوه قسمه دي، یو هغه دی چې شوبه پکې نه او بل هغه دی چې شوبه پکې. نو چې شوبه پکې دا متواتر دی او دې د دې مشهور او چې شوبه پکې نه دا متواتر دی. بلا شبهتین سره احتراز د مشهور نه راغې لکه هغه متواتر دی په مذهب او صرف شوبه ده پکې. او پنځ د جمهور باندې تاکید دی. اوس تاکید دو قسمه ده، یو تاکید لفظی ده او بل معنوی ده. تاکید لفظی په اعاده د لفظ اول سره او په اعاده د لفظ اول سره نه ده. او تاکید معنوی ده پارا مخصوص الفاظ دي چې اجمعون ده، كلهم ده، اجمعو ده، اقطعو ده، ابصعو ده. نو دا خو د مخصوص الفاظ نم نه دي، دا کم تاکید شوی. وی دا حقیقت کې اصطلاحی تاکید نه یادی، لغوی تاکید یادی. ها او زما رائے پکې دا چې دا تاکید لفظی دی، خو یو تاکید لفظی په اعاده د لفظ اول سره او دویم تاکید لفظی په اعاده د لازم د لفظ اول سره. جانی زیدن زیدن دا په اعاده د لفظ اول سره دی. او المنقول عنه نقلا متواترا بلا شبهات ذکر نقل متواتر سره لازم صدا عدم شبه. نو دا تاکید لفظی دی او په اعاده د لازم د لفظ اول سره دی، په اعاده د لفظ اول سره نه دی. اوس پکې یو خبره پاتې شو، هغه دا چې دی دا خبره کوي اصولیان چې بسم الله جز د کتاب الله نه نه دی. او چې کم اوصاف تا ذکر کړو د کتاب الله د پاره چې هغه المنزل علی الرسول د بسم الله په پیغمبر علیہ السلام نازل شوی دا. المکتوب فی المصاحف دے نو بسم اللہ مصحف کی لکلی دا کنی بگے بسم اللہ ای بگے. او المنقول عنہ نقلا متواترا دامشتا سنگ ہوتا کتاب اللہ نوے. اس دی خواہ لوازم د کتاب اللہ پا دی کی منفی دی چې کم د کتاب الله سره لازم دی اپا کی منفی دی. دکا لازم د کتاب اللہ سره دا دے چې قراءت و جنوب حیضہ و نفاسہ باندے حرام دے، دویم مز پہ جائز دے، دریم منکر کافر دے. دا بسم اللہ منکرم کافر نہ دے، حیضہ و نفاسہ ویلیم شی او دے بلی غالتا مز پہ جائز نہ دے. او په انتفاع د لازم سره انتفاع د ملزوم راځي. اوس کدی خوا دې ته ګوري چې صفات پکې جاری دي نو څه ته وایا قرآن، دی خوا کدی ته ګوري چې لوازم پکې منتفی دي او په انتفاع د لوازم سره انتفاع د چا راځي د ملزوم، نو قرآن ورته مو وایا. جواب دا دی چې دا قرآن دی. انکار ته اولی کفر نه دی. وی ذکر دی کہ اختلاف دے مالک سے وی چی جز دے کتاب اللہ نا دا سر نہ دے، نور وی چی جز دے.
او به اختلاف پدې کې دی د شوافی او د احنافو چې جز د کتاب الله نه احناف هم وي شوافی هم وي او احناف بیا دا وي چې جز د فاتحه نام دا او جز د هر صورت نام دا او احناف وي چې جز د فاتحه او د هر صورت نه دا صرف جز د کتاب الله نه دا اوس مز په ولې جایز کیږي د دې وجه نه چې قران نه دی د دې وجه نه چې آیت تام نه دی او جواز د صلات دا تعلق لري د دې چې آیت تام ولولي او په جنوب او حیضی او نفاسی باندې تلاوت چې حرام دی په دې بنیاد نه چې دا حرام نه دی په دې بنیاد نه چې دا قران دی په دې بنیاد چې دا د تبرک د پاره وي څه د پاره نو من حيث التبرک تلاوت جائز دی او کمن حيث القرانیت والے نو بیا غم جائز نه دی وصلی اللہ تبارک و تعالی خیر خلق